بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد. رب زدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. نو منګه د مامور به موقت یا مامور به مقید بالوقت داغه مونږ ویلو سلور اقسام دي. نمبر 1 قسم مونږ ویلو چې دا ظرف د مؤدد لپاره، سبب وی د وجوب لپاره، شرط وی د ادا لپاره. دا یې لپاره مثال لکه د مانځه وخت دا ویلیو حکم دا موږ ویلو چې په دې کې تعین د نیت ضروری دی، اگر که وخت کم خو بیا به هم تعین چې دا بکې. دویم نمبر موږ ویلو چې دا وخت ظرفي د معیار وي د مؤدد لپاره، سبب وي د وجوب لپاره، او شرط وي د ادا لپاره. نو پای کې موږ ویلو چې دا انسان دا پدې کې صرف دغه مامور بیا ادا کولای شي، نه مامور بین علاوه پکې بل څه شی نه ادا کولای کیږي. دغه وخت نور څه بچاوي کیږي نه سبب پکې. او کته پدې کې مطلق د روزې نیت وکړو جو روزې صحیح کیږي، اگر کړه د په وصف کې یا په تعین کې دنه خطا راغله جو خیر دی او ته معاف ده. لکه یو سړی په رمضان مبارک کې د مقیم دی او جوړ دی او دی وایي چې نیت مې کړی الله څخه سبا به زه خپل قضا روزه رانیسم یا به د کفارې روزه به نیسم یا پکې نفلي روزه نیسم. نو زمونږ د امام صاحب مسلک دا دی چې بس د وایي چې روزه به نیسم که نه، نو اگر چې دی په دې وصف کې خطا شو خو لکه دغه د رمضان مبارک روزه به کېږي. امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي چې نیت پکې هم ضروری دی او تعین پکې هم ضروری دی. او امام ظفر رحمت الله علیه چې نه پکې نیت شته او نه پکې دغه شته، نه پکې تعین شته. واو شوې دغه خبر مونږ کړو. وز د دقه نه استثناء کوي فیصاب بمطلق الاسم مع الخطا فی الوصف، چې لکه صرف کده په اسم کې صحیح شو یعنی په اصل د صحیح وي او په وصف کې په تعین کې خطا راغله نو د روزو کو صحیح ده. خو الا فی المسافر، په مسافر کې چې نه دا مسافر د بل واجب اخر نیت پکې کولای شي. زمونږ د امام سے په نسبت مسافر هغه کس ته ویل کېږي چې د سفر شرعي چې کوم مقدار دی د باغ باندې خپل کور دا دغه نه وتلی او د روزه تکلیف رسې او کنه رسېدل لګي عجز تقديري دی. عجز تقديري هر ډېر سفرونه شي چې دا غینه لکه د تکلیفي با سفر نه تکلیف نه، نو عجز تقديري د حاصل دی. نو کده دغه رمضان مبارک روزي په دمانی شه د امام سے په نسبت باندې، نو کده د رمضان مبارک په میاشت کې روزي خوري نو دا رخصت ده او کني جو عزمت ده او زمون په باندې په رخصت باندې عمل دا غوړ دي. نو کداغه کس دغه مسافر په دمانه د رمضان مبارک روزي نشته لري کده و چې د رمضان مبارک په میاشت کې زده بل واجب اخر یا د باندې کفاری روزي دي یا د باندې قضا روزي دي د قضا روزي دي نیوش او دا کوم کول شي. امام شافعي رحمت الله علیه دوی چې نه چې کله لکه دې چې روزي نشي نو مطلب دا چې عجز شته نه دلته چې عجز زوی نه د روزي نه نیولا، نو چې عجز نشته ده د روزي نشي نو بیا باید نه صرف رمضان مبارک د روزي و برابرۍ او نور دې نه برابرۍ. پوه شئ. او مریض سره نه درې اختلاف ده. مریض سره نه کده پکې د نفل نیت وکړو یا پکې د واجب اخر نیت وکړو، نو زمونږ په نیت باندې با د نصف او صرف د رمضان مبارک روزه بګيږي، واجب اخر به هم لګيږي او نفل به هم لګيږي. ځکه د مرض په صورت کې عجز حقيقي د حاصل ده، عجز حقيقي، عجز تقديري نه ده. پوه شئ. او چې کله د روزنی سي او مهنت برداشت کوي نو مطلب دا دی چې د بیمار نه ده، کله بیمار نه انده ته د روزي نه نیولې، نو دې چې د روزنی سي نه مطلب دا دی چې د روغ ده. نو دغه وسیل دغه رمضان مبارک روزه بګيږي د مریض نه او د واجب اخر نیت کا پکې دا کړو کنه فلې پکړو او دا ودانه طرف نه صحیح کیږي. پوه شو به باندې. او چا پکې دا ویلي بل قول پکې دا لري چې په مرض کې معجزه تقديري ده. نو څنګه چې په رمضان مبارک کې په مسافر دي له واجب اخر نیت پکې کول شي، د نفل نیت پکې کول شي، دغه شانتي بدی کې هم کول شي. پوه شئ. او بیا به تطبیق داله په دوه قانونو کې کایدا نه مراد چې په روزو باندې ډېرېدو جو بیا به روزه نه نشي. اګه د مراد چې په روزو باندې ډېرېدو نو بلکې په روزو باندې خکېدو لکه دا معده خراب ده او دا وس وګي کېدل پکار دي چې معده برابر شي نو بیا به روزه نشي. او په نفلو کې د امام صاحب نه دوه روایتونه دي چې دا مسافر پکې د نفل نیت کولای شي کنه شي کولای. پوه شو به باندې. نو د امام صاحب نه یو قول هغه
دار یو امام حسن رحمت الله علیه د امام صاحب نقل کړل کله نفلی نیت کوي جو کول شي بګه ځکه د په حق د رمضان د زې لکه شعبان او په شعبان کې د نفلی روزي نیوي شي په دې کریم نسی او دویم روایت هغه د ابن سماع ده ابن سماع رحمت الله علیه هغه فرمای چې امام صاحب نه دا خبر نقل لې چې دې پکې نفلی روزي نشي نیوي اصل کې خدا پکاره چې د پکې رمضان مبارک روزي نیولې په رمضان مبارک دی نه نیسی نو دې په واجب اخر کول شي ځکه دا په ذمه باندې پرته ده کله په دې حال کې مرګ راغی نو دې رمضان ته خدای پاک د پوس نه کوي ځکه چې بری کو خدای مسافر دی د دې په دمنه خدا رخصت ته حاصل دی تر شوی رمضان کې د روزه پاتې دي یا د کفاری روزه ورته پاتې دي هغه ودان الله پاک ته پوس کوي ویګې دې باندې نو پکار دا چې دې اوس دا روزه نشي نو هغه دې په ګونې خپل قرض دې په اخلاص کې او کده پکې نه دنیت کې ابن سماع رحمت الله علیه امام صاحب دا نقل کړی دي چې نفل پکې نه سي کېږي ځکه اشتریت دا مهلت دلیل لپاره ورکړل دي د الله رخصت دلیل لپاره ورکړل چې دې پکې روزه ونیسي چې ته د روزه کې تکلیف ته او چې د روزه نيسي نو مطلب دا چې تکلیف دي چې تکلیف ورته نه نشته نو بیا به خپل رمضان مبارک روزه ونیسي هغه به نيسي نفلي به نيسي وګوره الا في المسافر ينوي واجبا اخر عند ابي حنيفه رحمه الله عليه استثناء من مقدر واذا استثناء د مقدر نه یعنی مخکې چې دا ویل شوی دي چې یصاب رمضان چې د رمضان مبارک روزي سیږي مع الخطا في الوصف سره د دې نه چې د په وصف کې خطا وکړه في حق كل واحد بحق د هر یو کس کې الا في المسافر مگر په مسافر کې نه حال کونی په داسې حال کې چې دا مسافر ینوی چې د نیت کړي په رمضان پر رمضان کې واجبن اخر د بل واجب به صحیح یعنی یا خو به د باندې قضا روجي دي یا قضا واجب یا کفاره به د باندې فانه يقع عما نوى لا عن رمضان عند ابي حنيفه رحمه الله عليه د امام صاحب په نسبت باندې دنه بدغه سچ د نیت کړي لري یعنی د واجب اخر نه دي کړي هغه د واقع کیږي یا دغه نیت کړي لري د قضا روجي نه دي کړي نه به کیږي د رمضان مبارک روجي بدن نه ولی لأن وجوب الأداء لما سقط في حقه ذكر وجوب أداء كله تساقط شو ده بحقه يتخير بعد ذلك ندرين رسولته اختيار وكلاشره بين الأكل وبين واجب آخر شتا بل واجب تك پورا کرنا روزه وعندهما د صاحبین وبنه لا يسيه د واجب اخر یا د قضا نیت بکین برابرېږي نه سيږي ولې لأن شهود الشهر موجود في عقله كالمقيم ځکه شهود شهر دا موجود دی یعنی سبب د رجوع هغه شهود شهر دی او شهود شهر دا موجود دی په حق طریقې په شان د مقیم وانما رخص له بالافطار لليسر او دته دا رخصت ورکړل شو د افطار چې ته روزي منیسا د پاره د اساني فاذا لم يترخص کله چې دا رخصت حاصل نکو نو عاد حکمه الى الاصل نو واپس وشي حکم د اصل دا او اصل لري چې رمضان مبارک روزي منیسي فلا يقع عما نوى نو نه واقع کیږي چې نیت کړل بل عن رمضان بلکې د رمضان نه د رمضان روزي واقع وهذا المسافر متلبس او دا مسافر چې نه دا متلبس دی پس سره به خلاف المریض په خلاف د مریض نه فانه انوا نفلا کچا د مریض په رمضان مبارک رجوع کې د نفل نیت وکړو او واجبا اخر یا د بل واجب نیت وکړو نه لم يقع عما نوا لم يقع عما نوا سچ د نیت کړه بنا واقع کیږي هغه کوټ والا الګ وته پاس وځريګا لأن رخصته متعلقة ذكر رخصت ده متعلق ده بحقيقة العجز بحقيقة العجز سره لا العجز التقديري عجز تقديري نه عجز تقديري چې د پته نه لګي چې کم سفر دي نه دا تکلیف راسي کم سفر تکلیف نه راسي نو دلته تقديرا د عجز حاصل نه او عجز حقيقي چې مطلب دی لکه واقعي د سي بیمار دی چې روزي نشي نو د رمضان مبارک دا چې د کله روزي نه نيسي نو دې ماده دا شوا مطلب دا چې دا سړی او صاحب بیان نه جوړه ده نه جوړه ځکه خروجي نه نيسي چې دې روزي نيسي نو پته ولګي چې دې نه جوړه نه ده وایي لأن رخصته متعلقة ذكر رخصة متعلق بحقيقة العجز للعجز التقديري فإذا أصام كلت دروجوني ولا وتحمل المحنة على نفسه أو جدك ذا بوج بقبل زان ماني نعلم معلومة شو أنه لم يكن عاجزا جدي عاجزنا فيغو عن رمضان نداوى واقعي رمضان مبارك رجا وهذا هو المختار أو دا قول جنن دا دم بالبني ورقل له شوی وقيل او چا پکې دا ویلي دي صاحب توضیح
صاحب توضیح پکې دا ویلي دي رخصته ايضا متعلقه بالعز تقديري چې دا رخصت دا هم متعلق ده په عز تقديري سره نو چې مسافر دی به د واجب اخر نیت کولای شي دا به کوم کولای شي او هغه څه چې وقف زیادت المرض چې دا یره دا چې دا پر وجود سره باندې مرض زیات شي وقيل في التطبيق بينهما او چا ویلي دي دوه قولونو په تطبیق کې سویلي ان المريض الذي يضر به الصوم یعنی هغه مریض چې هغه دا تکلیف رسي روزه لکه دا کوم مرضی کمرض حم البرد لکه پچا باندې یې خطر راغلی وي او وجه العين یا سترګو درد پر راغلی سترګو درد یا د دې لپاره روزه وس ناکاره ده او روزه ته تکلیف رسي نه دی بنني شي فرخصته متعلقه نو رخصت ده متعلق بخوف ازدياد المرض والعد تقديري والمريض الذي لا يضر به صوم او هغه مریض چې د روزي تکلیف نه ور کوي لکه دا به کم کمی کمرض ابتلاء البطن لکه دا چې مرض چې د خېټه ډکې مطلب دا چې خېټه ډکې شي معدې تکلیف ورته فرخصته متعلقه بحقيقه العجز نو رخصت ده متعلق به حقیقت عجز سره فاذا صام هذا المريض پس کله چې دې قسم مریض روزونی ولا یعنی معده خراب ده او به روزونی ولا نو ظاهر شو خبر انه لم يكن عيد حقيقي کله دا عيد حقيقي نشته ولا يقع عما نوا نو د چې سنیت کړه باندې د کیږي بل ان رمضان بلکې رمضان مبارک ورځ به کیږي نه الګه پوښوي وفي النفل عنه روایتان او د امام صاحب نه په نفل مبارکه دو روایتونه دي نمبر 1 متعلقه دا وفي النفل و افجار مجرور دا متعلق دي بقول دا مصنف ينوي واجبا اخر اي في صوم النفل للمسافر چې په نفل رجوع کې د مسافر لپاره د امام صاحب نه دو روایتونه دي في روایت الحسن يقع عما نوى د امام حسن رحمت الله علیه امام صاحب نقل کړی دي چې دا سنیت کړه هغه به واقع کیږي که نفل نیت کړه یا د واجب اخر نیت کړه او د سنیت کړه نه به واقع کیږي وفي روایت ابن سماع عن رمضان او روایت ابن سماع چې ظاهر روایت ته هغه وایي چې دا رمضان المبارک روزي په واقع کیږي او بل روزه پر طرف نه واقع کیږي وهذا الاختلاف مبني على دليلين او دا اختلاف مبني په یو دوه دلیلونو باندې لابي حنیفه رحمه الله نقل عنه چې هذا د امام صاحب نقل کړی شوی فالدليل الاول لاولنه دلیل لري انه لما رخصه الله تعالى بالفطر وکله چې الله تعالی د رخصت ورکو پر روزه ماتول سره چې روزه ماته کا نو کان رمضان فی حقه كشعبان نو دا رمضان مبارک د په حق څنګه شو وفي شعبان يصيح النفل وقضاها هنا او شعبان کې نفل سیکيږي نو دا پاک د رمضان په شان د شعبان دی نو دا هم نفل روزي بسیږي دا امام حسن رحمت الله نقل کړی دی والدليل الثاني دویم دلیل انه لما رخص له بالفطر کله چې الله پاک د پر روزه ماتول باندې رخصت ورکو ليصرفه الى منافع دينه بدنه بالاستراحه د بار لري چې د خپل د بدن هغه مصلحتونه دا په استراحت سره صرف کی یعنی په آرام سره صرف کی فلان يصرفه الى منافع دينه نو یې چې الله تعالی د خیال ساتل چې د دنیاوی نه پته تاثیر شي نو په کوم صورت کې چې د دینی نه ملاويږي پای کو په طریقه اولاد سره د ثابت وي پوښوي او دینی نه په پس کې دا چې د په کله د رمضان مبارک قضا پکې راوړي یا به د واجب اخر نیت پکې وږي پوښوي یعنی په باندې کوم روزي نه کفاري روزي یا بل څه واجب روزي په چې د پکې راغلي نیت وږي او په نفل کې چونکې دا خبره نشته نه نفل ته نشي نو فلأن يصرفه نو دا چې دی واړوي او ډېدل ده الى منافع دینی کم دي وهي قضاء ما وجب عليه یعنی کوم چې په باندې واجب شي دا قضا راوړل څه واجب شي من القضاء والكفاره اولى ډېر اولى دي ولې لانه ان مات في هذا رمضان لا کله به رمضان کې مړ شو نو لم يعاقب لاجل رمضان نو دی رمضان مبارک د وجود نه نیول د وجه نه ته عذاب نور کولې دي ځکه چې په دې کو خدای راغلی کنه وفات شوی دی او په دې کې ته عذر دی رخصت ورته حاصل دی ويعاقب بسبب القضاء والكفاره او قضا روجي ورته پاتې وي یو د کفاري روجي پاتې وي نو پای باندې بدله سزا ورکول کېږي والنفل ليس اهم له او نفل جنہ قدوم اهم نه دي ولي لا في مصالح ديني ولا في مصالح دنياه نه بغیر دینی مصلحت نه بغیر دنیوي مصلحت شته نو لهدا نفل روجه به طرف نه سیږي او واجب اخر نیت یا د کفاري نیت
یا د قضا نیت دا در لپاره صحیح دی هغه پوه شو به دې باندې پوه شوي نو دا چې پرون سبق کې ویلو چې هغه مطلق اسم کدوې او په خطای په وصف کو وکړه نو دا صحیح ده خو په مسافر کې نه ځکه مسافر کا پکې واجب اخر نیت کوي نو دا صحیح کیږي یا به د قضا نیت کوي نو صحیح کیږي او په مریض کې دغه اختلاف دی هغه پوه شو به باندې قول تطبیقي دا به موږ ذکر کوو او بنفل کې د امام صاحب نه دوه روایتونه نقل دي یو روایت مطابق نفلی پکې هم نه شي او واجب پکې هم نه شي او بل روایت چې واجب پکې نه شي او نفلی پکې واړو